دی چې په مشال او فمیشي باندې مشهور دی. د مشال د اول لاس مات کړی دی، اینه بعد بیا فایرنګ کړی دی، ویشتې دی. چې خبر شوې مشال لګېدلی دی او راشي هسپتال چې لاړو هغه مړ مشال او زمونږ خواجه سراب روډونو باندې خو سړی قتل کی په کمرو کې ورپسې راشي قتل کی مطلب کار دی او دی له اواز چت کوي یو سړي لا سزا میلاو شي روډ د پاسه اوس وځي او بل کس دا کار نه کوي. او نامعلومو تنانو په هغې باندې ډزې کړي، د ډزو په بنیاد باندې هغه میشي چې دی هغه کې جابحق شوی دی. مشال چې دغه ځای ته د ډزو ښکار شو، آیا هغه تاسو سره دا خپله خبره شیر کړې وه؟ تاسو سره ویلي چېرې ماله داسې خطره شته یا نشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. نن موجود ما په فقیر آباد علاقه کې مشهوره پلازه ده، پرویز پلازه ورته وایي. ما سره هغه خلک ولاړ دي چې دا زموږ په معاشره کې ډېر زیات کمزوري خلک دي. بیګا د چمکنو په علاقه کې یو ډېر افسوسناکه واقعه را پیښه شوې ده. یو خواجه سارا دی چې په مشال او فمیشي باندې مشهور دی. هغه د بده مرګه د شپې په 3:30 بجو ټایم کې په هغه ګراوند کې هیڅ څوک نو د شپې او نامعلومو تنانو په هغې باندې ډزې کړي، د ډزو په بنیاد باندې هغه میشي چې دی هغه کې جابحق شوی دی او هغه سره یو بل ملګری دی بصیر، هغه زخمی دی. د مشال په دې کیس کې آیا څوک ملوث دي څوک نه دي؟ د دې ویشتلو پسې شاته څه پسې منظر دی؟ موږ سره د هغې د کمرې د هغې د کمیونټي ډېر کمزوري خلک چې هغه د دې دپاره د اواز اوچتولو صرف غرض دا دی چې دا هم زموږ د معاشرې یو حصه ده او دا هم څه مطالبات ژوند لري، روټۍ خوري، خوراک کوي، اسکاک کوي یا ژوند تېروي، خو ژوند په داسې مرګه په داسې حال کې تېرېږي چې لکه دا د بیان کولو نه وي. دوی سره به تفصیل خبرې کوو چې مشال ولې داسې د ډزو ښکار شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه مشال بیګا د شپې چېرته تللی و؟ مشال جی دلته موږ سره پاتې کېدو وه او لکه بس هر خواجه سرا د خپل زندګي چا سره تعلق چا سره نه وي، نو د دې یو کس سره تعلق و، د شپې ورته بیګا ورته پوه نه کړو تاسو داسې چلو که چې اخوا زما ځای ته راشي نو تاسو له به زه موبایل مې هم درله اخیستی دی او پیسې هم درله درکړم هلته زما پله راشي. نو دوی سره یو بل خواجه سره مو یو د مشالو دوی دواړه تللي ټکسي یې کړې ده چې د هغه کس سانو ځای ته رسېدلي نو بس هلته کې حتفایي شوې ده. د مشال د اول لاس مات کړی دی، اینه بعد بیا فایرنګ کړی دی، ویشتې دی. نو مشال چې کوم و نو هغه وفات شوی دی او دوی سره چې کوم بل ملګرو هغه زخمی شوی دی، په دې تشي باندې لګېدلی دی. اوس شکر الحمدلله خطرې نه بار دی، په هسپتال کې دی، اوس لارج هسپتال کې. اکثر که موږ وګورو بعضې بار چې کله واقعیت کېږي یا څوک څه پټ کړي یا چېرته څوک څه خرڅوي نو پولیس ورته یاره تاسو د مقامي سړي سره شناختي کارت جمع کوئ یا دا تاسو چې چېرته چاله ځئ یاسې دغه کوئ د خپل سکیورټي دپاره تاسو څه کوئ چې لکه موږ خو چې اکثر فنکشن والو نو موږ لازمي د هغې واده والا پروګرام والا نه کارت جمع کړو، بیا موږ خپل فقیر آباد کې انټري وکړو یا کارت خپل ګرو له ورکړو. د هغې نه بعد چې بیا زموږ پروګرام ختم شو موږ راشو هغه کارت بیا موږ هغه ته واپس کړو. خو دا خو لکه پروګرام نو که نه دا د یو فرنډ وه چې هغه په کوم کانټیکټ بندې سره کانټیکټ وکړو دې ته ویې راشه تاسو له موبایل درکوم پیسې در درکوم نو بس دا ورپسې لاړو د دې په اعتبار و دې وایي یو زه ملګری مې دی لاړه به شم نو دوی ځان سره بل خواجه سره هم په لاړه نه او دغه شان خو زموږ ډېر خواجه سره پوه شو دغه شو وفات شولو قتل شو کولیان په روډونو قتل شو او پښتنه هېچا موږ نور تحفظ چا ونه کړو. دا خو اکثر په دویمه درېیمه باندې یو خواجه سره وفات کېږي قتل کېږي په دردې سره او زموږ څوک اواز نه و چې ته موږ څوک وو موږ خو به د الله په اسره دلته ناست یو زموږ خو نه پولیس اوري نه ولس اوري. مشال تاسو سره کمره کې ډېر وخت په تاسو به یو ځای وئ خپلو کې پروګرامونه به مو کول څومره وخت مخکې هغه راغلی تاسو له هغه داسې وی چې اووه میاشتې کېدې اته میاشتې دلته راغلی موږ سره پاتې کېدل لکه مخکې موږ سره پاتې شوی بل ځای کې لاهور اډه کې ښه انسان و خو بس صرف دا درخواست کوم حکومت ته که نه چې زمونږ پوښتنه نه کېږي زمونږ اف آی آر نه اخیستل کېږي مونږ چې لاړ شو زمونږ اواز نه اوچتېږي زمونږ طرفداري نه کېږي زمونږ خواجه سراب روډونو باندې خو سړی قتل کي په کمرو کې ورپسې راشي قتل کي
لکه دومره په بې دردۍ خو موږ هم انسانان هستو، موږ هم رزق خورو، ماران نه چې خورو خورو. او دا پښتنو ته زه دا وایم که نه چې آخر زموږ ګناه څه زموږ خطا څه کوم پښتنو په زموږ کور ته تللي، موږ ورته ویل چې موږ له پیسې راکړه، موږ له رزق راکړه، موږ وږي یا موږ د پښتنو نه هغه کړی دی. پښتان دې خپل ځان ته ورکړي، پښتان دې خپل ځان سره هغه پیسې سنبال کړي. زموږ خواجه سره داسې بې ځایه قتل کېږي، داسې بې ځایه هغه کېږي. د حکومت نه صرف زما دا درخواست دی چې زموږ اف زموږ اواز زموږ هر څه دا واوري او زموږ طرفداري وکړي، زموږ په هغه وکړي چې زموږ یو قاتل ته زموږ یو هغې ته سزا ورکول شي. نو په نوم خواجه سره سره به څوک داسې ظلم نه کوي او نه به داسې زیاتې دا راته ووایه ګورو خو ستاسو پلار مي، ګورو ستاسو مور مي، ستاسو هېڅ څوک نه وي. مشال چې دغه ځای ته د دې ډزو ښکار شو، آیا هغه تاسو سره دا خپله خبره شیر کړې وه، تاسو سره ویلي چېرې ما له داسې خطره شته یا نشته؟ نه داسې خبرې نه وې کړې، خو بس روټۍ ما سره وخوړه، بس وایي زه ځمه بازار له، بس ووته بازار له. نو داسې پوه یم نو جیا چاله زی په موبایل رابطه کې ده، کانټیکټ کې ده، بس خپل غلطي مسوله لاړه ووتله. بس چې خبر شوې مشال لګېدلی دی او راشي هسپتال، چې لاړو هغه مړ مشال. او زمونږ کومه ګورئ چې هغه زخمي ده، اوس هسپتال کې ده. بس د مرګه بیا څه صورتحال وي؟ لکه زموږ خو د پښتو په معاشره کې وګورې حجره جوړ شي، هغه جوړ شي. زمونږ دا وي چې بس مړ شو، خواجه سره د قصې ختمه شوله. لکه بیخي نه مور پوښتنه وشي، نه پلار پوښتنه وشي، هېڅ څه مو نه شي، بس لاړ شي خوښي کې قصه ختمه. لکه موږ ته انصاف پکار دی که نه، موږ هم انسانان ناست یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ مشال تاسو سره آخري وخت دلته کله یو ځای شوي؟ پرون زه 1 بجې پروګرام نه راغلم، ما سره لاندې میلاو شو، ما ته وایي څنګه یې؟ ما وایي خیر دی. ما کوم ځای نه راغلی؟ وایي بار نه راغلی یم دلته. ما وایي ځه کمرې ته لاړ شه. بیا زه خپل کور ته لاړم. زه حکومت ته دا اپیل کوم، اوس پورې زموږ 150 هجرګان جو دومره هجرګان مړ شو، یو انصاف نه میلاو شو موږ له، یو انصاف میلاو شي، یو قتل سزا میلاو شي او بل هجرګان سره نه کوي. زموږ مور پلار دی، اوس موږ مور پلار موږ چړلی یو، هجرګان یو، چا عزت یو، چا عزت دپاره موږ کور ته نه ساتي. حکومت ته پوره کار دی که نه، حکومت کې دننه خو زړه شته که نه، موږ چا بچي موږ له انصاف میلاو شي، خلق راشي موږ باندې بدماشیان کوي، هر چیز کوي. او دا ولې دا کم پورې بیا حکومت راشي موږ له مړ کوي. اوس زموږ ملګری مړ شوی دی، موږ له تکلیف دی. مونږ کمیټي د مونږ خپلو کې دا نه وایو دا حسائی دی جا کافر دی جا مسلمان دی، هجرګان یو ورور بھائی صحیح دی که نه. اوس مونږ وګورو کې پولیس والے کم قدم چتوي زمونږ دپاره، بل قدم دی اوس کم چتوي مونږ دپاره. اوس یو کس له سزا میلاو شي، پانسي وشي، او بل کس د هجرګان سره دا کار نه. هسې اوورال چې بهر نه کله خلک راشي د پروګرام باندې کوي یا دغه کوي، څه وایي زیاتره خلک څه ډیمانډ کوي؟ لکه تاسو او زمونږ له بعضې پروګرام راشي، زه خو خپل کاټ عالمه دلته کېدم او بیا پروګرام له زما کاټ نه بغیر بالکل چا سره نه ځم. ماته څوک وایي راشه مونږ سره چکر له لاړ شه، زه هغه ته وایم کاټ کېده بیا ځم خلک سره. خو خیر د دومره ناجیز وینې په کار دا وي چا بچی دی چا وي د اولاد دی، دا خو خر نه پیدا نه، دا خو انسانان نه پیدا دی. حکومت له پکار دی او دې له اواز چت کوي، یو سړي له سزا میلاو شي، روډ د پاسه وسوځوي او بل کس دا کار نه کوي. نو مشال نه په دغه ځای باندې څه پیسې یا موبایل څه شیزونه اخیستلی شوي دي که نه؟ دا خو ماته پته نشته. اوس ماته ګورو رینګ وکړو، وایي دلته هغه روان دی هلته لاړ شه. دا راته ووایئ د تاسو د وړو کمرو کې څنګه ژوند تېروئ یا بس هغه ستونزې هغه سختې هغه مشکلات بیان کړئ، څنګه ژوند دلته تېروئ تاسو؟ بس دا زمونږ ژوند دی، دا زمونږ زندګي د مونږ تېرو که هر رقم شي، خو صرف دا مونږ هغه کوو چې خلک د مونږ دې کې هم زندګۍ له نه پرېږدي، دې کې مونږ ژوند له نه پرېږدي، دې کې مونږ ساه اخیستل نه پرېږدي، مونږ نه ساه اخلي، ولې مونږ انسانان نه ساه والو. نو دا وګور دا کمرې اجرا لاړو مړ شو، پوښتنه ونه شوه، څه ونه شو. حکومت نه زه دا درخواست کوم چې داسې خلک ونیسي، داسې خلکو ته سزا میلاوه شي. کتونکو پښتنو دا د زموږ د معاشرې هغه ډېره اخرنۍ طبقه به زه ووایم چې لکه ډېر هم څه ووینو، لکه د انسانیت نه خو نشي غورځېدی، ساه لري. مونږ که وګورو نو ځناور هم په ځنګل کې چې کوم وخت تېروي، هغې دپاره هم یو تحفظ ماحولیات یا نور د هغې دپاره یو اکټ یو قانون پاس دی. دا خلک هم زموږ د معاشرې یو حصه دي. خو د بده مرګه داسې دي چې لکه د دوی زیاتره میاشت پس 2 میاشتې پس داسې واقعیات رونما کېږي. اکثر مونږ وګورو دوی هسپتاله پورې راشي، خپل ملګري سره هغه خپله غمرازي وکړي، ایون دومره پورې چې لکه د دوی په جنازو کې هم بیا مختلف سوالونه اوچتېږي چې د دې جنازه په کار ده یا نه ده یا داسې. هغه طرف ته نه ځم،
خو د بده مرګه دا د پولیس زمونږ د حکومت زمونږ د پولیس خاص کر هغه د وردی واقدار چې هغه دیو کوم مطالبه کوي چې مونږ ته ډیر زیات سني چې څومره د مړي چې سره مونږ ته هغه تحفظ حاصلي چې مونږ ځان ته 200 روپۍ کمی په خپل هغه دغه کې پیدا کوو چې هغه مونږ ته د داسې طریقې سره ملو شي چې مونږ په حیا ژوند تیر کوو. یقین زه خپل هم تاسو او د پولیس نه مطالبه کوم چې د میشي هغه قاتلان دې زر تر زر گرفتار کړي شي. ډیره مهرباني.